بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال واخبرني ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخلت على حفصة ونفسة وعكا بالقول كنت قد كان من اهل الناس ما ترين فلم يجعلني من الامر شيء فقالت اذهب فانهم ينتظرونك واخشى ان يكون في اقتباسك عنهم فرقة فلم تدعه فقد تدعه فلم تتفرق الناس وعجب المغادرة قال من كان يريد ان يتكلم في هذا الامر فليقدر لنا قرنه فلنحن احق به من المؤمن به قال حبيب بن مسلمة فهل اجبتموه قال عبد الله فعلت خطوتي فمن كان اقول احق بهذا الامر منك من كذلك قال كان الاسلام فاحشد ان اقول كلمة تفرق بين الجميع وتسلب الدم ويكمل عني غير ذلك فذكرت ما رد الله في الجنان قال حبيب حفظت وغسلت قال محمود وعبد الرزاق ونوصلهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إبراهيم ابن موسى نقل کئی دا هشام نو هشام دا معمرنا معمر دا زهری نو زهری دا سالم نو سالم دا عبدالله ابن عمرنا دا یو سند کیو دا امام بخاری. دویم سند ایسا دے وأخبرني ابن طاووسین امام بخاری وی چې مال خبر راکړی دی ابن طاووس د چانه د اکرمه ابن خالد نه او هغه نقل کوي د عبدالله ابن عمر نه او ظاهر متبادر خدا دی چې دا اخبرني دا د امام بخاری قول دی خدا دا هغه قول نه دی دا د ابراهیم ابن موسی قول دی یعنی امام بخاری سند یو دا شو چې ابراهیم ابن موسی هغه نقل کوي د هشام نه عن معمر عن زهری او ابراهیم ابن موسی دویم سند ابن طاووس دی ظاهر خدا چې د ابن طاووس د امام بخاری استاد دی خدا د امام بخاری استاد نه دی دا د ابراهیم ابن موسی استاد دی. قال ابن عمر وی دخلت على حفصة فحضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ور داخل شم دی خور وا ام المؤمنین. اوس مولانا صاحب دلته یو پوټې بزان پویو ما تاسو ته مخکې ویلو میں دا حضرت علی و دا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ متعلق چه کم بحث دے عبرت رست و تفصیل سر ذکر کا واقعات دا سی وشو مولانا صرف سر ندرتا ہوئے چه حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت اغا خود مجبورین جوڑ شو حضور پاک مبارک وفات شو او پا عربو کی ردین مخ کے اور بادشاہی نواتے رہا یعنی خلافت عامه او امارت عامه په عربو کې ردی نمخ کې نه تیر شوی د هر قوم بخپل ملکو لکه پخوا چې زمونږ په دې قبایلي علاقه کې د ملکانو سیسټم هر ملک بزان له خپله بادشاهي و په خپله اوټ به هم د ملکو پخوا ستاسو تپوسو کې د مشرانو نه نو دا عام اوټونه نو چې دا خلک په دې قبایلو کې اوس اوټونه اچوي نه اوټ به د ملکانو به اوټ ورکو نو دقسې قبایي مشرانو دا عام نو صحابو تم دا عام خبر نه معلوم چې ګنې د حضور پاک نه مطالبه کړې و چې صاحب مونږ له یو خلیفه مقرر کا او دی بیا ادبي هم ګڼله چې پیغمبر مبارک اوس ما ته څوک وایي چې یاره که ته سبا نه ځان له څوک مقرر کا نو هلکه ته زما په مرګ خوشحاله یاست دا دوی ویلی هم نشو او حضور پاک هم دا خبره اراده وه په بخاری کې به تاسو له راشي عایشه صدیقه فرمایي وایي ما ته وایي چې زړه مې غواړي چې ابوبکر اوس بیا راوغواړم او د خلافت حکم ورته وکړم چې څوک بیا تمنا ونه کړي چې زما زه په کار یم خو پیغمبر مبارک ځکه ونه کړ چې دا ریاست او دا امارت کې خامخا تبعي د خلکو میلان وي نو هسې نه که یو سړی مقرر کړم او سبا مخالفت وکړي هغه به بیا څوک به د کفر فتوې لګوي او جنجال به جوړ شي صرف دومره وایي چې الائمة من قریش کوشش وکړي ینبغي دې پیشنګویي نه ده ورکړې چې بادشاه د قریشو مقرر شي او دې اشاره یې ورکړه چې حضرت ابوبکر د خپل ځان په ځای باندې امام مقرر کړ چې کله حضور پاک وفات شو نو صحابه په غم کې او ټینشن پریشانۍ کې پرېوتل یو لویه صدمه راله نو حضرت ابوبکر صدیق ته چاو بلکې حضرت عمر ته چې تاسو خو دلته ناستئ تعزیت ته ورشئ انصار په بنو ساعده کې جمع دي او بادشاه مقرر دی حضرت عمر ابوبکر ته وی داسې دي زر یې د مټه ونیو هله چې ورشو ورتلل او هغوی هم یو ګونه حق به جانب و
هغې مطلب دا و چې دا خو زمونږ وطن د مدینه منوره نو بادشاهي زمونږ حق دی. نو په لاره وله 2 کسان مخې له ورغلل، وی شابه زر ورځی ګورې انصار لګیا دي او مشوره کوي او سړی امیر مقرروي. شابه دوی دواړه ورغلل بنو ساعده د هغې د میټینګ ځای. اوس هم هغه د بنو ساعده ځای شته چې سړی د جومات نه وځي مغربي جانب ته، مغربي او جنوبي شامل طرف ته وځي. نو اوس داسې باغچه غوندې پکې جوړه د بوټي موټي پکې کرلې شوي دي، آبادي پکې نشته. نو چې دې څنګه ورغلل نو سعد ابن معاذ رضی الله عنه هغه صادر پیچولو تبع وه او انصار لګیو او بادشاه مقرره. دی ورته ویې څه کوئ؟ وی موږ بادشاه مقرره. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق ورته وی چې ګوره دا څه کوئ تاسو؟ دې له خو مشوره پکار ده او د زیرې نه ری غشتل پکار دي. هغې ورته وی داسې کار دی خطیب الانصار چې کم دغه او دا څه ورته ویلې کېږي خدایا ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه خطیب الانصار زبردست خطیب و. هغې وی عجیبه خبره دا ده چې تاسو د بهر نه رالی مدینه زمونږ وطن دی، نو مونږ د ویښ نه وباسې بار هم غورځوئ. مطلب دا چې بادشاهي خو زمونږ حق دی، دا خو زمونږ کلی زمونږ وطن دی، تاسو خو د بهره رالی، نو چې د بهره رالی نو تاسو اوس به مونږ بادشاهي کوئ. حضرت ابوبکر صدیق ولا جواب هغه جواب ورنه کړ چې دوی خفه نه شي، حالانکه جواب یې دا و چې دا خو د مدینې بادشاه نه جوړو، دا خو داسې بادشاه جوړو چې یمن باندې هم بادشاهي وي، په مصر هم بادشاهي وي، په مکې هم بادشاهي وي، په طایف هم بادشاهي وي، داسې جوړه. نو دا خو یوازې د مدینې نه دی، دا خو موږ داسې بادشاه جوړو چې د څومره مسلمانان ملکونه دي د هغې هم بادشاهي او جهادونه وکړي او نور د کافرانو ملکونه هم شامل کړي. که یوازې د مدینې وي ستاسو خبره بالحق وه، یوازې د مدینې بادشاه خو موږ نه جوړو. دا چې دی دی کوم بادشاه شو په مکه به هم بادشاهي کوي، سبا به اهل مکه وایي چې موږ د مدینې سړی نه منو، موږ له خپل مقرر بیا به څه کوئ؟ یمن فتح شوی ډېر علاقه د یمن نجران وغیره هغه وخت یمن کې و، هغوی به وایي چې موږ د مدینې بادشاهي نه منو، موږ له خپل مقرر کوي، بیا به څه کوئ؟ عمان او دا علاقې فتح شوې وې، عبدالقیس مسلمانان شوي وي، هغوی به وایي چې موږ خو د مدینې نه منو، موږ له خپل مقرر کوي. نو که خبره د کلي د بادشاهۍ شي چې تاسو وایئ دا زموږ وطن دی او زموږ حق دی، او خبره د قومیت شي نو صیب من بیا به هر قوم پاسې زموږ مشر بادشاه او هر کلی به پاسې زموږ د کلي مشر بادشاه، بیا به څه کوئ؟ نو دا جواب یې و، خو حضرت ابوبکر صدیق دا جواب ورنه کړ. دې نه به اوس بحث و مباحثه شروع شي. لنډ یې ورته ووی وی ګور رسول الله مبارک فرمایلی دي چې الائمة من قریش، ویلی دي که نه هېچا غږ ونه کړ، ټول چپ پاتې شو، ټول چپ پاتې شو. چې دی ووی نو انصارو وی ټیک شو، خو منا امیر و منکم امیر، زه دوه به کړو، یو به زمونږ شي یو به ستاسو شي. حضرت ابوبکر صدیق ورته وی چې نه، منا الامراء و انتم الوزراء، د پیغمبر خبره به درستم هغې باندې معامله مو شي، امیران به مونږ یو، وزیران به تاسو. دا خبره کېدله. اوس دلته یو نقطه درته ویم چې حضور پاک الائمة من قریش ولې ویلې کې فایده وه. دا که یوازې د مدینې سړی بادشاه کم نو بیا به دا نور خلک بیا ونه مني، او چې قریشي سړی وي نو قریش هغه قوم دی چې د پیغمبر قوم دی، قریش هغه قوم دی چې نزل القرآن بلغتهم، قریش هغه قوم دی چې څوک لومبي پیغمبر باندې ایمان راوړونکي دي. نو دې کې دا وه چې دا به ټول خلک ومني، او د قومیت په بنیاد شو نو بل قوم یې نه مني، که د کلي په بنیاد شو بل کلی نه مني. اوس قریش هم یو قوم دی، خو لیکن هغه د قومیت په بنیاد نه دی، هغه د رسول الله مبارک په بنیاد دی. ځکه حضور پاک دا خبره کړې وه، او دا حدیث دونه مشهور و چې چا من کار ونه کړ چې دا پیغمبر مبارک نه دی ویل. منا امیر و منکم، وینا مونږ به امیران یو او تاسو، مونږ به امیران یو قریش لکه، او تاسو وزیران. اوس په دې کې خبره کېدله، حضرت عمر وی ډېر ښکلی تقریر ابوبکر وکړ، وی ما وی چې تقریر به زه کوم، او چې ابوبکر کوم وکړه د ما دړه ټولې خبرې وکړې، وی یو خبره یې د ما دړه ونه کړه،
هغه دا وه چې ما وی چې ابوبکر به بادشاهي او ابوبکر زه یاد کړم چې د عمر سره بیعت وکړي چې دا خبره وکړه د سره بیعت وکړه وی ما وی چې نه راکړه لاس ما ورسره ټولو ته وویل چې د ابوبکر نه بهتر انسان شته د پیغمبر نه پس د لومبې د مسلمانانو نه دی راکړه لاس ابوبکر وی بس ما ورسره بیعت وکړه عمر او د عمر نه پس چې هلته څومره خلک ناستو ټولو ښه ښایسته ښکلی بیعت وکړه او بیا جومات ته راغی جومات کې چې څومره مسلمانانو هغې بیعت وکړه نو حضرت ابوبکر صدیق خلیفة المؤمنین شو حضرت علی بیعت نو کړی دا واقع په بخاري کې وروسته یو ځای کې بل دی امراج خو دلته تفصیلا واوره حضرت علی وی ما بیعت نو کړی چې بار به وتم نو د خلکو نیتونه راته ټیک نو خلکو را سره هغه سمینه نه کوله چې د حضور پاک په جون وه وی زه پوه شوم چې دا ما جوړ بیعت نه دی کړی نو حضرت ابوبکر ته سوال جواب وکړه چې ته بېګاله مونږ کره راشه خو ځان سره څوک مه راوله د عمر نه یېرېدل چې دی رانشي خو یو خاص وزیر و ورته یې وی عمر دغسې علي سوال جواب کړی دی زه ورځم وی ما نه بغیر به نه ځې وی نه که نه وی نه زه ورځم زه راسره ځم وی ګوره هغوی ویلي دي چې بغیر ځم ته یوازې راشي زه یوازې لاړم نو علي صاحب لا اول تشهد ووی او خطبه یې ووی او بیا ورته ووایي چې موږ بیعت نه دی کړی بېشک خو قسم دی که په دې وجه د موږ د بیعت د نه کولو وجه دا نه ده چې تا سره هم سیالي دی یا ته هم نیخ وخ ته د پیغمبر مبارک د غار ملګرې د لومبي مسلمانې او د حضور پاک در باندې ډېر لوی اعتماد او زموږ هم در باندې دا اعتماد دی خو هغه وخت سره موږ د حضور پاک په غم او تعزیت کې مصروف وو او وروسته هم ولې ونه کې لږ خفه یو مونږ خفه یو اهل بیت په څه خفه یو په دې چې ته بادشاه مقرر شوې نو مونږ سره اړو مشوره ونه شوه زمونږ دا حق نو د پیغمبر مبارک د قرب د وجې چې مونږ سره هم پکې لږه مشوره شوې وې په دې خفه یو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وجړل او بیا تشهد وی او خطبه وی وی علي وی ته د پیغمبر مبارک ډېر نږدې لیکن یو خدا دی چې الائمة من قریش دا ویلی شوي دي تم قریشي تم قریشي ما ځان نه دی بادشاه کړی مونږ د بادشاه دپاره مشاورت نه دی کړی ستا خبره ټیک ده که مونږ میټینګ راغوښتی وی او تاسو هم نه وی راغوښتی ستا ګیله په ځای وه خو مونږ دغسې تعزیت ته ناستو نیغ چاپاسولو که مونږ تا ته وی بل ته وی بل ته وی مشاورت هم کو نو انصارو امیر مقرره نو چې انصارو امیر مقرر کړی بادشاه یا به مو منه یا به م نه منه که مو منه نو د پیغمبر د حدیث مخالفت راته او که مو نه منه نو جګړه به راتله انصارو چې یو ځل بادشاه مقرر کړ بیا به څوک معذولی نو موږ په دې وجه هېڅ ته ونه کتلو په ډېره منډه او په سرعت هم ځان ورسو او مسله مو برابر کړله نو مونږ مشوره نه چا کړې ده نه زما متعلق شوې ده ناګهاني بس دغه موقع کې دا کار وشو علي وی بس ټیک شو زما ګیله ختمه شوه نو بیا علي راغی او په جومات کې ودرېد ابوبکر یې صفت وکړه او علي صاحب دا خپل عذر پیش کړ چې ستاسو به دا خیالي چې ګنې ما ورسره پورې بیعت نه دی کړی په دې وجې چې ابوبکر مې نه دی خوښ ده سره مې سیالي ده د مقابله کې زه ځان حقدار ګڼم والله دا امر داسې نه دی خپل عذر یې ووی او بیا په مجمع عامه کې د حضرت ابوبکر صدیق سره بیعت وکړه او د خلکو ورسره هغسې مینه جوړه شوه کوم د حضور پاک په زمانه کې چې وکړه دا خو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت بیا چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات کېده نو هغه حضرت عمر دپاره بیعت واغېست حضرت او کاغذ کې نوم لیکلی وی دې کاغذ کې مې یو نوم لیکلی دې سره بیعت وکړې نوم یې ځکه نه اخېسته چې عمر باندې خلک یېرېدل چې دې خو تیز دی او بعضې خلکو مشوره هم ورکړه چې دې ډېر غوسهناک دی ګورې ټول خلک به پرې ټک وسدرې کوي حضرت ابوبکر وی چې د بادشاه بار پرې راشي دی به نرم شي علي چې راغی او کله یې بیعت کو لاس یې کېښود په کاغذ نو څه وی وی اوبایم زه بیعت کوم هو دې نوم سره وان کان فیه عمر نو عمر بادشاه شو بیا چې عمر په نیزه ووالی شو بیا څه چل وشو بیا د شپږو کسو کمیټې جوړه کړله او یې دې چې څه فیصله وکړه
هغې شپږو کسو کمیټو کې خیر را بشي اختیار یو بل له ورکړه خو اخیري هغې حضرت عثمان خلیفه کړه دا خو را روانه شو دا خو د خلافت طریقه شوه بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې منافقین ډېر زبردست د ابوبکر زمانه کې راوچت شو منافقین خو او د یهودیانو یو لوی مشر عبدالله ابن سبا دا یهودي او ځان نه مسلمان جوړ کړی منافق او ډېر هوښیار سړی و د ابوبکر صدیق زمانه کې بعضې قبایل له اوچت کړل چې موږ زکات نه ورکوو دا خو ټیکس دی او چا یې ورکوو خو په خپله بیت المال یې نه ورکوو او بعضې کمزوري مسلمانان هغې ته ویره بس نبي علیه السلام لاړ بس موږ اوس دین خط نو بعضې پکې د 2-3 ورځو خلک مرتدم شو مانعین و زکات خو هغه حضرت ابوبکر صدیق زبردست جهاد ورسره و عمر ورته وویل ویل وسه جهاد کې دا خو مسلمانان دي وی قسم دی چې پیغمبر مبارک له یو رکوټه شی ورکوم ما له نه راکوي جهاد وکوم بیا عمر وی رستو پېښوم چې ابوبکر په حق نو هغه زبردست جهاد وکړ نو خلک غلي شو چې د عمر زمانه راله دی هوټرت هم نشو کولی عمر خو بهادر انسان نو دی به انډرګراونډ دننه لګیو او مخالفت به یې کوو څه به یې وی ګوره دی بنیاد سو یاره جي حق د علي د پیغمبر زوم دی د پیغمبر د تره زوی دی پالکانو کې لومبي مسلمان دی او د علي فضایل چې کوم حدیث کې راځي هغه خلکو ته وي ابوبکر پې زورور شو زه بس مونږ خو ومنو دا به یې پکې وي چې څوک انکار ونه کړي چې څوک را باندې د بغاوت ګمان نه نه ابوبکر اوس منو ومنه خو حق د علي دله بادشاهي پکار و اخذهم علي راغلی دی الى غیر ذلك فضائل به وي او د پیغمبر ماشوم لوی کړی دی هغه د پیغمبر په حالاتو ښه پوهی دی دا وی د خلقو مسلمانانو په زړونو کې بعضې بوډاګانو بعضې بانډیسیانو بعضو پوره حدیث نو اورېدلی د هغوی په زړه کې څه ناڅه دا ور واچوله چې علي په حق او دا یې پکې ور واچو دا یو سازش یو چله بیا څه وی د عمر یاره بس ټیک د ابوبکر خو بادشاه شو نو بیا د عمر څه ضرورت و د علي حق نو چې هغه شوی خدا به پټ لچکر چلاو ډېرو خلکو زړونو کې دا شبهې چولې وې چې ابوبکر نو پکار علي پکارو د ډېرو خلکو کې دا شبهې چولې وې چې عمر نو پکار علي پکار دا پټ پټ تبلیغات یې کول ښکارې څه نه شو ویلی چې کله د حضرت عثمان زمانه راله ډېر نرم و بس هغه نه نرمي شوه هغه به وال نه کول هغه چاله سزا نه ورکوله ډېر زیات نرم یو د هغه نرمي دویم سوه بادشاهي د بنو امیه وراله نو هغه دا چلو که چې د خپل بنو امیه او د خاندان خلک فتوحات کابل فتح شو د عثمان په زمانه کې کابل د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې فتح شوی او د حضرت عمر زمانه کې 2 لکه مربع میل فتح شوه نو سیب من بس هغه گورنران خپل بنو امیه اکثر مقرر کړ عاملین د زکات هغه مقرر کړ او بعضې نوجوانان یې مقرر کړل او صحابه یې مقرر نه کړل نو دې کې څه بدیت خو نشته بادشاه له اختیار دی چې په چا اعتمادي خلک هغه مقرر هېڅ نشته پکې بیت المال نه به یې خلکو له مالونه ورکول غریبانانو له ډېرې فعال کړ دوی دا پروپیګنډه وکړه ودې لیدل که نه چې دا بغض دا ټول سازش دی مخکې ابوبکر بیا عمر اوس بنو امیه ولاړ بنو امیه او که پکار و که بنو العباس پکار علي پکار یو دا سازش دویم سازش شو دویم یې دا پړه کې واچو چې وګوره که نه حضرت عثمان دا د خپل خلک ټول ګورنران کړل د پیغمبر د نهج نه خلاف لاړ درېیم وګوره که نه خلکو له مالونه ورکوي او چا له نه م ورکوي نو مال باندې خلک چاته جمینوه به خفه شو او څلورم ورته وګوره څلورم څه دي څلورم دا دي دا نقصان یې راوویسته چې دی په احد کې تښتېدلی یاد لرې دا خبره او دی بدر کې نو او دی بیعت الرضوان کې نو دا د بادشاه څه لایق دی چې دی بادشاه او خلکو ته خو نوره پته نه وه چې احد هغه تښتېدل څنګه او بیعت الرضوان څنګه او بدر کې څنګه دا به خلکو ته دا لشکرونه کول چې دا عثمان دی بادشاه کو او ګوره دا د جومات یې په بیت المال په پیسو جوړ کو جومات یې خشته جوړ کړی او نقش و نگار یې وکړی خلکو ته ښیي چې ګنې ما بیت المال پیسې حالانکې هغه غریب وي بیا جومات اعلان یې وکړه وایي ما جومات په خپلو ذاتي پیسو جوړ کړی 1 روپۍ د بیت المال مې نه ده لګولی دا یې راویستې عادت او ښکاره شو او حق د علي بس علي صاحب عثمان رضی الله عنه چا مشوره ورکړه چې ګورې دا خلک قابو کا دا قابو نه دې وځي
او که دې قابو نه کړل ګور جنجال درته جوړېږي هغې وایي زه خپل لاس د مسلمان په وینو نه رنګ کوم بس دې نرمۍ هغوی له نور هم زور ورکړ دې ته خبره ورسېدله چې عبدالله ابن سبا یهودي او د هغه ملګرو کل کر بغاوت اعلان وکړ بایکاټ خپل ملګري راغونډ کړل او اعلان یې وکړ موږ عثمان نه منو اوس دومره ډېر شوي وو چې رده د قابونه خبره ورته وکړه بلکل دومره یې لارې کوڅې بندې کړې چې اهل مکه ورته هم چا نه شو ویلې چې راشه د عثمان مدد وکړي خو پیاده مزلې نورو علاقو ته هم څوک نه شي تللی ټوله مدینه محاصره شوه حتی د جملاس نه یې ونیوی جومات ته لمانځله نه راځي او باغي چې کم باغي امام و هغه یې په مصلی د رسول الله مبارک ودره بد یې کور کې بند کړ بس ګوته ولګوه چې علي بادشاه دی تبه نه ولګوه ګوته هغه وی زه خو ګوته نه لګوم دا خو که داسې شوه او ما ګوته ولګولو زه معزول شم نو سبا به هر سړی راپاسې بل بادشاه او معزولوي او د خپلې خوښۍ پرې مسلط کوي او وی ما ته رسول الله مبارک فرمایلی دي چې تاله به خدای یو کمیس ترکی او خلک به د نه هغه وباسي ګورې وباسې به نه خلک به کوشش کوي درنې وباسي نه به وباسي باغیان ورلل په کور محاصره یې شروع کړله او لوی جنجال جوړ شو او باندې او په کومه طریقې دا جنجال جوړ کړ دې کې د هغوی څه مقصد و د بنو امیه لوی خاندان او د بنو عباس په منځ کې انتشار جوړول دې باغیانو به ګوره منظم د څو کالو نه دا چلېدله دا لږه نه وه دا دوه نیم کاله د ابوبکر حکومت کې دا لس تسلیم کاله د عمر حکومت کې دا پنځه شپږ کاله بلکې لس کاله د په حکومت کې دا دونه منصوبه چلېدله د یهودیانو غوړه سازشي نیم لاړه هلته کې عثمان دغه سره ودرېدل بنو امیه سره چې نه دا خو حق دی او دا جنجال جوړ خبره په دې منتجه شوه چې حضرت عثمان رضی الله عنه شهید خو دوی خدا نه شو بادشاه کولی د دوی مقصد خدا نه و چې بادشاهي قبضه کړي د دوی مقصد خو مسلمانانو کې انتشار و چې د مسلمانانو حکومت ټوکړې ټوکړې شي حضرت علي صاحب ته الټیمیټ هم ورکړ راشه بیعت ته سره کوم هغه ویې نه زه نه کوم دا به سبا خلک وایي چې دا علي دا خلک راولمسول سبا به خلک وایي چې علي عثمان مړ حالانکه حضرت علي خپل دواړه زامن حسن او حسین له تورې ورکړی ویې لاشه د عثمان حفاظت وکړي ورشه دننه ورشه د هغه حفاظت وکړي هغه ورته څوکیداران مقرر کړه په صح حالت کې لیکن بیا به خلک وایي چې دا علي دا خلک لمسولي دي او دی یو بانه جوړه کړې ده زه نه کوم هغې باغیانو وایي که درې ورځې کې دننه ته رانلې چې خلک در سره بیعت وکړي ستا هم دغه حشر دی چې کوم د عثمان هغه خدای د باغیانو به زه بچیم د عثمان د شهیدا د قاتلینو سره به زه ملګرتیا کوم څوک مجبور شو رای وسته او بیعتونه ورسره وشو خو پیاده مزلې وي دې نه حضرت معاویه رضی الله عنه د شام گورنرو د حضرت عمر زمانه کې وګورئ ښه د نو مقرر کړی حضرت عمر نه پس حضرت عثمان هم جاري وسات او که څوک وایي حضرت عثمان مقرر کړی بعضې تاریخونو کې نو هغه تقرري په معنا د جریان ده چې هغه مخکې حکم یې څه وساته جاري وساته هغه ته اطلاع ورسېده خفه شو چې دا څه وشو دا خو لوی جنجال جوړ شو یو خوا خانداني مثلا پکې راځي که نه چې بنو امیه او دا عبدالعباس زه ټیک شوه لیکن داسې چلو چې په زور یو سړي او خلیفه د مسلمانانو شهید شو دا څه شو دې ځای کې علي صاحب سره بیعتونه شروع شو اهل مکه هم بیعت وکړه اهل مدینه هم بیعت وکړه نور او شام باندې چې شام ما تاسو ته مخکې وي چې شام په کومې علاقې ته هغه وخت کې وي موجوده چې کوم سوریا ورته وي شام دا هم پکې فلسطین هم پکې و دا چې کوم اسرائیل دي دا هم پکې و اردن هم پکې و دې ټولو ته به یې شام دې بیعتونه او څه ووایي حضرت معاویه سوال جواب راولېږه وی بالکل موږ ستا بیعت کوو د خلافت خو په دې شرط چې ته د عثمان قصاص وایي دا خلک مړه کوه دا خو لوی جنجال دی سبا به هر څوک راځي او بل بادشاه به کوي هغه وی زه نشم مړه کولی دا ډېر زیات دي زه یې په زور کښېنولم وی چې ته نشې مړ کولی ما ته پرېږده زه پوه شم دوی پوه شم چې دې مړه کړم درنه ختموم یې او که نه علي صاحب پوهې چې ته راځې او ستا جنګ کې او دوی وجنې خو دا په مدینه به دارالفساد شي ټولې وینې تویږي ما ته وکړه ټوله مدینې خلک خلاف ولاړ او ما ته علي صاحب وایي دا ما ته پته ده چې بعضې سازشیان دي او بعضې خلک غریبانان په خبره پوه نه دی او ملګري دي صحابه دي پکې تابعین دي پکې ته ټول څنګه وجنې زه خو نشم ویلی چې دا ساز ما وجلې اوس نو حضرت علي د قصاص اخیستو دپاره یو طریقه جوړه کړله چې مدینه کې خو دا ټول ګیر دي د دې په قبضه کې ده دلته خو نشم اخیستی
ټول لاره دا تودیما وجني نو هغه دارالخلافه کوفې ته منتقله کړه دې دپاره یې کوفې ته منتقله کړه چې د کوفې خلک به ما سره ودرېږي او د کوفې خلکو ایمان راوړلی دی هغې نه به زه مشیران وغیره والم نو دې مدینه باندې به اټیک وکړم او دا به هغه به ختم کړم خو دا د سپېره بچي چې څنګه هغه کوفې ته لاړ غوټ د نیمې نه 2 حصې ورسره کوفې ته لاړ او یوه حصه لاړل معاویه صاحب له هلته معاویه صاحب ګرم کړ چې علي نه علي قصاص کړ اغېشتي شي ونه راپاسه ته قصاص واله او هغه له دونه لږ ډک کړ چې عثمان شهید شو په ژړا او د قرآن د پاسه شهید شو او ډېر ظلم شو او قصاص د خلیفه چې وانه غېشتي شي څه به کېږي او د پیغمبر یو لور واده و هغه وفات شو بله او د عثمان فضایل به یې وجړل به معاویه نور هم ګرم کړ او دلته دا نور لاړل علي صاحب له او وسوي معاویه باغي دی ستا بیعت ته انکار کوي ظلم کوي ټول عمر به د بنو العباس حکومت بني د آل النبي بني او دې خلکو به دا په باسه دا مسله جوړه شي د هغوی مقصد پوره شي جنګونه شروع شي د علي او د معاویه زه به دا ووایم چې دې کې موږ فیصله نشو کولی څوک په حقه دی څوک په ناحقه اګر چې هدایي مولا لیکي چې والحق کان بید علي یاده دی ده که نه خو لیکن معاویه صاحب ته څه ویلی دی هغه ته باغي نه دی ویلی هغه ته اجتهادي مخطئ ویلی او رسول الله مبارک فرمایي چې کوم مجتهد مصیب شو 2 اجر دي چې کوم مخطئ شو یو اجر دوست دلته اجتهادي غلطي را اسه د معاویه صاحب دا خیال دی چې ګنې کوم خلکو حضرت عثمان وجلی دی هغه علي چې باندې هغه الزام نه لګاو هغه خلک قصدن دی نه وجلي ولې نه وجني ځکه د بادشاهي د هغې د وجې نه راغلی ده دی قصدن نه وجني دا ماته دې پرېږدي ولې د عثمان قصاص نه علي ولې دا خلک نه وجني دا باغیان دي جومات کې وینې توی کړئ حضرت عثمان یې قرآن د پاسه شهید کړ ولې نه وجني ځکه نه وجني چې دی بادشاه ټیک ده د بادشاهي موږ منو اهل بیت نه لري خو د عثمان قصاص ولې نه لري هغه خبرې په ذهن کې وي دی خو علي صاحب وایي چې زه خو قصاص اخلم خو ماته موقع نشته چا نه واله یو ځل خط راغی علي صاحب په کوفې په جومات کې تقریر کو د معاویه له طرف نه خلکو خو قاصد وپېژن چې دا د معاویه د طرف نه دی نو خط یې جیب کې واچو وی دی کې څه دي مونږ ته ووایه ویله دا معاویه صاحب وایي مونږ ته به وایې دی کې څه دي نو هغې کې لیکلي چې معاویه صاحب وایي چې زه ستا حکومت منم تا سره سیالي نه کوم خو ته مهرباني وکړه د عثمان صاحب قصاص واله خیر وخلاص جومات کې چې څومره په زرګو خلک ناستو ټول پاڅېدلي عثمان موږ وجلی حضرت علي صاحب ته چا نه قصاص واله ما ته پرېږده موقع راله راکړه که ته راشه زما ملګری شه که نه موقع راکړه چې موقع مناسب ومنم پخپله به قصاص والم نشم اخېستی دی وخت کې چونکې حضرت عثمان ته د مدینې حالت دننه دونه نو معلوم دی او چې دا دونه خلک دی هغه ته هغه باغیان ساغه سره ملګري و هغې ورته غلط رخ پیش کړی خو دلته نو په دې موقع کې او علي صاحب ته هر څه معلومه جنګ جوړ شو د عثمان صاحب ولې جنګ کوي چې تا د خلافت اهلیت نشته که نه ولې تا نه ګیر چاپېره ټول باغیان دي که نه د جنګ هغوی سره کوم زه هغوی قصاص د عثمان اخلم زه یې پرې وجنم ما ته پرېږده او علي صاحب وایي چې نه ممکنه نه دې کې جګړې شروع شو یو ډېرې زیات جنګونه ځای په ځای شو یو اخیري جنګ د صفین په مقام شو حضرت علي 40 زره لښکر ځان سره واخېسته څومره 40 زره او روان شو شام ته چې به دا خبره نه ختمېږي دا خو نن د بغاوت وکړه سبا به بل پاسې به وکړي سبا به بل پاسې بل به پاسې مسلمانانو بس دا حج لانجه ختمه 40 زره لښکر یې ځان سره 80 زره تېر وتم 80 زره لښکر یې ځان سره واخېسته څونه 80,000 په دې 80 زرو کې 80 بدرینو او په دې کې 900 د بیعت الرضوان صحابه او یا بدرین او 900 د بیعت الرضوان او 400 عام صحابه دی روان شو هلته چې معاویه صاحب پوه شو هم را روان شو 80 زره لښکر د صفین په مقام یو مضبوط جنګ وشو داسې جنګ وشو چې په دې کې 45 زره د معاویه صاحب د طرف نه خلک شهیدان شو څومره 45 زره او 25 زره د علي صاحب د طرف نه شهیدان شو او یا زره کسان تاریخ و خلفا وغیره لیکلي دي دا شهیدان شو بس دې کې د معاویه صاحب لښکر په پسپا کېدو ختمېدو والا
چې معاویه صاحب عمرو بن العاص رضی الله عنه د هغه خاص وزیر او مشیر و هغه یې راوغوښته شپې نه وایي څوک وي زموږ لښکر خو ماتې مونی بس تښتي تباه بله ورځ ډېر مړه شو عمرو بن العاص ورته وایي زما ذهن کې یو سوچ ګرځي هغه دا چې موږ به قرآن شریف اوچت کړو او اعلان به وکړو چې فیصله په دې ده جنګ به ودرېږي نو په دمشق کې یو غټ قرآن شریف و اوو کسانو هغه اوچت که په نیزو کې او واړه قرآن شریفونه چې څومره هر یو هغه خلکو په نیزو کې اوچت کړل او سار چې جنگ کېده نو دوی قرآن شریفونه اوچت کړي او هغه امام والا قرآن شریف اوو کسانو غټ هغه ورته مخکې و وی په دې فیصله حضرت علي صاحب خو پوه شو چې دا خو چل دی دا خو ځان مضبوطول غواړي فوج نور راغوستل غواړي او جنجال جوړول غواړي فوج ته یې ویې ورځئ دې ته مه ګورئ هغې په قرآن څنګه ورشو هغې وی مونږ خو چې دا معاویه صاحب سره جنګ کوو په دې وجه کوو چې ته قرآن له راشه قرآن کې د امیر خلاف ګناه ده ته قرآن له راشه د امیر اطاعت وکړه نو په قرآن ورشو بس خپل مقصد کې ډله ملګري دوه ځایو چا وی ورځو چا نه اخر کې وی څه تاسو څه وایې وی مونږ وایو چې فیصله په قرآن کوو او قرآن وایي چې دوه کسو اختلاف راشي یو حکم د یو طرف نه بل حکم د بل طرف یو به مونږ کو یو به ته کې بس چې هغوی څه فیصله وکړه بس فیصله په دې وشوه چې د صفین په دې مقام کې یو کس عمرو بن العاص رضی الله عنه د معاویه صاحب د طرف نه شو او ابو موسی اشعري رضی الله عنه د علي صاحب د طرف نه شو دوی ناستو په خیمو کې میټینګونه کېدل دغې سبایي فرقې یو بل چالو چلو دا ګوره ټوله دا وختي ته ور دا چالونه نه جوړېږي دا د مخکې نه منصوبه بندي وي تاسو نه پوه شئ په خبره مخکې نه سي منصوبه بندي وي زه به یو مثال درکم دلته د ایران او د عراق جګړه وه د صدام حسین او د ایران جګړه وه ښه دواړه امریکې وجنګول او خپله وسله پکې خرڅه کړه چې کله جنګ سوړ شو نو صدام حسین ته وایي د امریکې سفیره ورته وي د امریکې سفیره وی کویت ټول عمر چې تا جنګونه کول ستا تیل ټول کویت استعمال کړي ورته خپلې پیسې ته وغواړه هغه کویت ته وایي چې ما نه خپلې پیسې راکړه هغوی څه پیسې په جنګ کې خو زموږ برباد شو تا سره بلا مدد کړی دی وی اټیک پې وکړه صدام حسین په کویت اټیک وکړه کویت یې ونیو مالامال یې په غنیمتونو خیر خو راکوټ یې ملک هلته سعودي ورته وایي بد دې وکړل امریکا ورته بده معامله وکړه په هغه یې معامله وکړه توغندې یې پې وویشته دقه دی چې امریکې سره خو د دغه د سعودي سره او د دې سره خو د امریکې معاهده وه امریکې څه چل وکړه خپله سفیر یې ته بوتله چل خو هغې کړی او فورا یې خپل فوج راولېږه سعودي عرب ته د سعودي د دفاع دپاره او د کویت د دفاع دپاره او صدام حسین باندې اټیک وکړو حکومت یې ختم دا یو چال یو چله دا د دوی منصوبه بندي اوسنی نی دا پخوانی دا د دوی سلو کالو منصوبه بندي جوړی دا یهودیان الحاصل خلاصه د خبرې څه شوه چې دوه حکمین یې مقرر کړه یو بله ډلې پکې وویسته قرآن کې خو الله وي ان الحکم الا لله فیصلې اختیار الله له دی حاکم اعلی او دوی یو دو کسانو له فیصلې اختیار ورکړه لهذا علیم کافر معاویه کافر دې ته خوارج وایي دا پکې بیل راووته حالانکه اختیار خدا الله دی لیکن قرآن کې چې وایي چې د ښځې خاوند په منځ کې اختلاف وقبسو حکم من اهله او حکم من اهلها دوی خو فیصله نه کوي دوی خو خپل جوړه راولي او که فیصله کوي په قرآن به کې حاکمیت اعلی د قرآن څه مطلب دی چې قرآن به میانځ کې ږدي خلک به خبرې نه کوي قاضي به خبرې نه کوي قاضي چې فیصله کوي دا قرآن نه ان الحکم الا لله که قاضي فیصله کوي که دا حکمان کوي د خدای په کتاب به کوي بله ډله ووته دا بل غم جوړ شو دې دوو کسانو پر ورځو ناستو فیصله نه کېده او د معاویه صاحب ټولو ملګرو عمرو بن العاص ته اختیار ورکړو چې تاسو وکړه موږ ته منظور او د علي صاحب ټولو ملګرو ابو موسی له اختیار کاغذونه دستخطی شوي وي چې تاسو وکړئ بدي دا چلو که چې دی وی چې بس موږ فیصله کوو خو په دومة الجندل کې کوو فوجونه خواره کې معاویه صاحب ته فایده میلاو شي د علي صاحب فوج هم خور شو لا او د معاویه صاحب هم لاړ چې ده بس یو فیصله وکړي دومة الجندل ورته وایي یو ځای دی هلته دوی راغلل او حضرت علي اکابرو صحابو ته چې کوم په مدینه کې او په مکه کې جنګ کې صدر نو هغوی پسې استازي ولېږل او معاویه صاحب هم استازي ولېږل چې دا فیصله د اکابرو صحابو په مخ کې وشي
کم چې د عذر د وجې نه جنګ کې شرکت نه کوي او یا بعض خلکو به قصدن نه کو لکه ابوبکر رضی الله عنه وغیره هغه دومة الجندل ته راغله نو چې راغله نو فیصله څنګه وه فیصله یې دا کړې وه چې ابو موسی اشعري ته عمرو بن العاص وایي ته به علي معزول کړې ځکه تا له اختیار ته د هغه اختیار منې او زه به معاویه معزول کړم دواړه به معزول کړو شورا به جوړه کړو شورا به فیصله وکړي چې څوک بادشاه شو فیصله په دې شو دومة الجندل کې چې کله فیصله اوروله معاویه هم د علي داسې لږ لږ خلک د نور خو رخصت شو او کابر صحابه دي مشورې والا نو عمرو بن العاص ابو موسی اشعري ته اعلان وکړه هغه وی نه ته مشر ابو موسی کشر ته کشر ته مشر نه تعالی خدای ډېر لوی منقبت درکړی صاحب د مناقب ستا مخکې د خبره نشم کوی دا اول توکه بیا به زه وکړم ابو موسی اشعري پاڅېده وی ما حضرت علي معزول کړه عمرو بن العاص ته وی ته اوس اعلان وکړه هغه په منبر ودرېده وی ما بادشاهي حضرت معاویه له ورکړه هغه وی دا څه چل ما سره دې څه فیصله وکړه دلته دې څه اعلان وکړه بس هغې نه بیا جنجال جوړ شو فیصله ونه شي ناوی دا فیصله شوې اوس دننه موږ په عمرو بن العاص هم الزام نشو لګولی ځکه دا فیصله دې دواړو منځ کې ده پته نشته چې کم یو پکې په حقه دی او کم نه دی موږ دا نه وایو چې دلته څه شوي دي خو جنجال جوړ شو چې جنجال بیا جوړ شو نو دې وخت کې عبدالله ابن عمر ورورسېد دا حدیث ته دې متعلق راځي نو بیا جنجال جوړ شو دې کې داسې واقعات وشو چې خوارج راووتل د سار مانځه کې دا فیصله وکړه چې سار وختي مونځ کېږي معاویه صاحب به په توره وهی او دلته علي صاحب نو خوارج راغلل حضرت علي صاحب یې دلته په توره وه او شهید یې په نیزې و شهید یې او معاویه صاحب بیمار و مانځه له راونوته په هغه سار کې بچ نو بیا حضرت حسن د حضرت معاویه د حضرت علي رضی الله عنه په ځای خلکو بادشاه نو چې بادشاه کو نو بیا جګړه جوړه شوه نو حضرت حسن ډېر لوی لښکر د هغې نه غټ لښکر د حضرت معاویه صاحب په مقابله کې راوویسته نو بیا جوړه په دې وشوه چې داسې به وکړو جوړه کوو ادا چې تا له زه بادشاهي در کوم حضرت معاویه صاحب ورته ووایي خو په دې شرط شپږ میاشتې به ستا بادشاهي بیا به ما ته پرېږدې حسن صاحب یې ډېره ښه نو بادشاهي شپږو میاشتو له چا له لاړه حضرت حسن ابن علي له او هغه بیا مسموم مړ شو یو یهودنې ښځې وله زهر ورکړل هغې نه غریب شهید شو نو بادشاهي معاویه رضی الله عنه ته پاتې شوه او بیا استحکام راغی ښه د معاویه صاحب ته چې بادشاهي پاتې شوه مکمل استحکام راغی ټولو چې څومره د پیغمبر مبارک اهل بیتو او که بنو العباسو ټولو بادشاهي ومنله بیا د معاویه صاحب د مرګ نه پس د یزید یې کو او د هغه متعلق څه بعضې خبرې درته ما بل ورځ کړي یاد یې دا خبره که نو دا اوس هغه یو ټکې درته وایم نو دې کې موږ څه فیصله نه شو کولی چې کم په حق او کم په ناحقه دی بلکې موږ به دومره ووایو چې والحق کان بید علیه ځکه هغه سره بیعت شوی دی هغه بادشاه مقرر کړی او معاویه صاحب ته موږ باغي نه شو ویلی دومره به ووایو چې اجتهادي غلطۍ کې مختلف بس چې د صحابو باندې زموږ توان را نه شي ځکه معاویه صاحب هم کاتب یو ناشنا نکته راته وویل د حضرت حسین نه چا تپوس وکړو ګوره ښه حضرت حسین نه تپوس شو او چا ته تپوس کړی دی یزید ته تپوس کړی دی حضرت حسین ته باقاعده یزید ته تپوس کړی دی وایي ستا څه حکم دی زما د پلار په حق کې ستا څه وینا ده هغه ورته په جواب کې ویلي دي چې ستا د پلار معاویه صاحب په حق کې زما دا وینا ده چې د پیغمبر مبارک صحابي و هغه د پیغمبر مبارک کاتب و هغه یو غټ مجاهد و او پیغمبر مبارک د هغه په حق کې دا فرمایلی دي چې اللهم اجعله هادیا مهدیا واهدی به دا د هغه په حق کې زما دا فیصله دا حضرت حسن هم ویلي او حضرت حسین هم ویلي دا مناقب یې در حقیقت دا اوس هغه خبره ده نو سوی ابن عمر وی قال داخل شو په حبسې دا په مدینه منوره کې خور یې وه په دې حال کې نوساتها تنطفو چې د هغې کمسو اوبه بیولې لمبلې یې دې خور مې لمبلې و د کمسۍ نوسات څه ته ویلې کېږي زلفان څه ده لکه زلفان کونسی چې دي کونسو ته خو ضفایر وایي خو دا د سر دې سوکو ته وایي د سر دې سوکو تنطفو ماء اوبه بیولې لمبلې یې
قلت ما وی قد کان من امر الناس ما ترین امر د خلکو هغه دی ای خور چې تی ویني ولم یجعل لي من الامر شیء مونږ ته خو اړو څه میلو نشو مونږ له اړو څه مقرر نشو نه چا بادشاهي راکړه نه چا مشوره ولم يجعل لي من الامر د امر نه بادشاهي مه غشتی شي وزارت مه غشتی شي او امر د مشاورت مه غشتی شي فقالت خور ورته وی الحق وی ته نه خبر تا ته خو اطلاع شوې ده دومة الجندل ته شابه ځان رسوه هلته په اعلان کېږي او ټوله کابر صحابه غوښتي دي تا ته اطلاع نه میلو الحق شابه فانهم ينتظرونك صرف ته انتظار پاتې او یریږه ما دا خور ورته وی ان یکون فی احتباسک عنهم په بندېدلو کې ستا د هغې نن بل اختلاف رانشي هسې نه چې معاویه او علي سره اتفاق وکړي او وایي چې ابن عمر نشته نو بعضې خلک مخالفین ستا د وجې نه بل اختلاف جوړ نه کړي ښه به ځان رسوه فلم تدع پرې نه ښود خور هو ابن عمر لره حتی ذهبه کوم خوا لاړ دومة الجندل ته یاد دي چې کوم ځای کې د اعلان اوس کېږي فلما تفرق الناس مشورې متعلق تفصیل مې راته چې خلک جدا شو نو خطب معاویتو ابن عمر ګورې تاسو ته ما ویلي دې په دې کې بالکل مکمل عبدالله ابن عمر په جنګ کې چا سره نو البت د حضرت علي بیعت کړی خو جنګ کې ورسره نه ولا او د علي نه پس د حسن سره بیعت وکړو جنګ کې نه دی ولا د حسن نه پس د معاویه سره بیعت کړی دی جنګ کې نه دی ولا د معاویه نه پس د چا سره بیعت وکړو یزید سره دوی جنګونه نه کو خو دا معاویه صاحب دا خیال و چې دا هغه سره بیعت کړی د هغه جوړ ملګری نو خطبه معاویه نو قال معاویه سوی نور خلک لاړل بس صرف اکابر صحابه دی او معاویه صاحب دی وی من کان یرید ان یتکلم دا تعریض کوي په چا باندې په ابن عمر چې څوک اراده لري چې کلام وکړي په دې امر کې امر د خلافت کې لکه څوک یې تقاضا کوي فلیطلع لنا قرنه خپل ښکر دې مونږ ته راوچت کړي ښکر د چا نه تعبیر کوي د زور هلکه وایي ښکرې مه جنګوه ما سره ګورې وایي که نه وایي اوس هم خلک وایي ما سره ښکرې مه جنګوه ما خپل ښکر دې مونږ ته قرن ښکر دې راوچت کړي یا قرن نه موضع د قرن مراد دی چې سر دې راوچت کړي یا قرن پیړۍ ډلې ته م وایي خپله ډله دې راولي فلا نحنو مونږ حقدار یو به په دې امر د خلافت منه دغه کس نه چې دا څوک مونږ سره مقابله کول غواړي او د هغه د پلان نه مونږ حقدار یو مطلب دا چې مونږ د ابن عمر نه حقدار یو او د عمر نه حقدار یو ولې معاویه صاحب ولې ځان حقدار ګڼي ځکه دې نسبا بنو امیه رسول الله مبارک ته نږدې دي د حضرت عمر بنو تیم الله قبیلې نسب کې دي نسبي قربیات چې مونږ حقدار یو ستا نه هم ستا د پلان نه هم ولې حقدار یو وایه زمونږ رشته داري نږدې ده نسبي قرب هم پیغمبر ته نږدې دی حدیث د هرقل کې مې ته ویلي د معاویه صاحب د پلان ابو سفیان دی او چې کم وخت کې دی هرقل تپوس وکړو ایکم اقرب نسبا ابو سفیان وی انا یاد لري شوه خبره حبیب ابن مسلمه وی ابن عمر ته فهلا اجبته ته جواب ولې نه ورکړو قال عبدالله ابن عمر وی فحللت حبوتي حبوه یا حبوه مې اوس پردله حبوه څه ته وی دی به یو صادر د ملا نه تاو کړی و د کونډو سره به راتاو کړی اوس هم د عربو دا رواج دی د املا ته صادر واچوي د دې کونډو نه تاو کړي او دلته یې غوټه کړي بس دا سمه کرسۍ وي ما وی خپله حبوه اوس پړدله چې پاسم او قسم یې وکړه ان اقوله چې زه ووایم چې احق په دې امر د خلافت ستا نه هغه څوک دی قاتلک و اباک علی الاسلام چې ستا او ستا پلار سره په اسلام جنګ کړی ته پوه شې په خبره چې تا سره او ستا پلار سره په کوم ځای کې جنګ کړی ولې په احد کې ستا پلار د کافرانو لیډر ما او زما زه په احد کې نوم خو زما پلار ورسره جنګ کړی او په خندق کې تا او ستا پلار د کافرانو په صف کې ولاړ وې او پلار د کافرانو لیډر او ما او زما پلار تا سره جنګ کړی دی او په څه مې کړی دی په اسلام نو زه حقدار زما پلار حق ته نه د مناسبت د باب سره شو قاتلک په خندق کې او و اباکا چې ابو سفیان دی په خندق کې د مناسبت شي وی ما وی چې زه دا ووایم ګوره هغه د خلافت دپاره د اهلیت بنیاد د پیغمبر قرب د نسب وګرځو یاد دی او د خلافت د حقدارۍ بنیاد څو لګاو تقدم فی الاسلام نو وی ولې دی ونه وی وی او یریدم ان اقول کلمه چې یو خبره ویم تفرق بین الجمیع چې د مسلمانانو په جمع کې اختلاف رانه اسې نه چې یو ډله ما سره ودرېږي او بل اختلاف جوړ شي یو خوا د معاویه ډله بل د علي بل خوا خوارج وتل زما پکې بله جوړه نه شي
تسفک الدم او وینې به وبهیږي ویحمل عني او زمانه به حمل شي غیر د دې نه څه مطلب زما مقصد خو صرف دله جواب ورکولو خلافت مې غرض نه او خلک به څه وایي د نورو علاقو خلک وایي چې ابن عمر دا د مقابله کې پاڅېده ده سره ودرېږو یحمل ای یروى عني غیر د دې نه نو فذکرتو را یاد مې شو هغه ثوابونه اعد الله فی الجنان چې الله په جنتونو کې صابرینو له مقرر کړي نو صبر مې وکړو را یاد مې شو ما هغه ثوابونه اجرونه چې الله په جنت کې چاله مقرر کړي دی وایا صبر مې وکړه حبیب ورته څه وي حبیب ابن مسلمه حفظته محفوظ شوې د وینو تویولو نه ابن عمر وعصمت ومعصوم شوې د ګناه نه قال محمود عن عبد الرزاق ونوساتها اصل کې بعض خلک نواستها وایي نو خطا دی نو دی وایي چې نوساتها ټیک دی په خبره خو زه رسېدی که نه مناسبت د باب سره یې راغی زه اوسه نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم الاحزاب نغزوهم ولا يغزوننا يوم الاحزاب نغزوهم يوم الاحزاب نه روز نه مراد دغه ټوله زمانه مراد ده چې کوم د محاصرې وه نغزوهم الان نغزوهم بل روایت کې شته اوس به موږ تر دوی سره جنګ کوو ولا یغزوننا دی به موږ له نه راځي بس احد کې رالل په خندق کې رالل نور به دوی نه راځي موږ ورپسې ځو دې کې اشاره څه ته شو د هغوی کمزورتیا ته او د مسلمان غلبې ته پیشنګویي ورکړه شابه وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت سليمان بن سرد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجلي الأحزاب أجلي چې وشړلی شو احزاب عنه د حضور پاک نه عنه د نبي علیه السلام نه او ضمناً صحابه مرګریم دي وی الان نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير اليهم شابته وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم الخندق ملأ الله عليه ملأ الله ملأ ستوي ملأ يملأ نو ماضي چتا ملأ ضربوه كضربوه ملأ الله الله دې ډکي ملأ يملأ الله دې ډکي بوی په دوی بیوت ته دوی قبور په اور باندې کما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس دا صریح دی په دې کې چې صلات وسطی د مازدیګر مونځ ته قضا شو نو که جنګ کې داسې سخت جګړه جوړه شي نو مونځ به جنګ نه پرېږدي که ممکنه وه نو مونځ وکړه که ممکنه نه وه نو صلات خوف وکړه که هغه ممکن نه وه قضا یې کړه شابه سے مولانا سے دا مازدیګر مونځ اهمیت معلوم شو دا د هغوی ته خیرې وکړې ها وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخر کې وایا ها جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش يسب خيريه کولې ها كفار قريش وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت ان نصلي قریب نیم چې مونږ مې کړې وې مونږ مې ونکړه نور پرېوته ها حتى كادت الشمس ان تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا والله ما صليتنا فنزلنا ما صليتها دي شابه ما صليتها فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان خوړ ته کوشو شابه چې څوک کوزېدل دا چې په غشم څوکونه لي ها فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن المنكدر قال سمعت عن ابن المنكدر عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله تعالى عنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب من ياتينا بخبر القوم من ياتينا سوق بلار شي د قوم خبر را راوړي ورشي چې هغوی څه کوي ایثار دي او کزي څوک بلار شي فقال الزبير انا اتيكم فعل مقدر كخبر ثم قال من ياتينا بخبر القوم دا دوباره تاسو دا کوي چې خبره سخته ده کافرانو ته دنه ورتلي او یا دوباره دې لپاره و چې زبیر خو د قریشو د هغوی یې پیژني چې داسې څوک ورشي چې د انصارو نه چې هغې یې نه پیژني فقال زبیر انا ثم قال من يأتينا بخبر القوم فقال زبیر انا قال ان لكل نبي حواريا دا اسم د ان دی دار پیغمبر خاص دوست دی حواری ناصر ته وایي او حواری زما حواری یا الزبیر دی دا زبیر ته حواری ولې وی
ځکه دا سخته معرکه کې دا د جاسوسۍ له ورځي او حواري دوست ته ولې وایي اصل کې حواریین د عیسی علیه السلام ملګرو ته به او هغوی ته حواریین ولې وایي بعضې حضرات وایي حور د ثیابو به یې کو جامې به یې سپینولې پاکولې دوبیا او بعضې وایي د صفای قاعده او بعضې وایي سپینې جامې به یې اغوستې او بعضې وایي صادقین و سپین خلک چا ته ویلې کېږي رښتونو خلکو ته صادق د قول او صادق د عقیدې ځکه ورته وایي نو بس مطلق مددګار ته اوس دا وایي شابه دی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا اله الا الله وحده دا لومبي د خندق په موقع ویلو نو بیا چې به د هر سفر نه د خندق نه واپس لومبي ویلو بیا چې به د هر سفر نه واپس شو دا به وي ها ونصر عبده وعلى الاحزاب اعز جنده خپل لښکر ګوره مسلمان ته خپل لښکر اضافت د ادنا بلابست لري جند د خدای څه د خدای په حکم لښکر تیاریږي یا د خدای د دین د خدای د پیغمبر لښکر دی نسبت الله ته وشو ونصر عبده بنده د نه مراد څوک ځان غایب فرض کو تواضع وکړه حضور پاک د پیغمبر سره مدد د قوم سره مدد دی وغلب الاحزاب وحده پخپله نور کله خو زمونږ په جنګونو ظاهري به مونږ سبب وو ظاهري به څو سبب وو زمونږ او دې دلته خو یې په سیلې طوفان راوستل یو په یوې ټول وشړله فلا شیء بعده فلا شیء بعد نصره ولا شیء بعد مدده یا فلا شیء د خدای نه پس نشته نه مخکې یعنی مونږ به ټول فنا کېږو الله به وي ورپسې ښه وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا الفزاري وعبده عن اسماعيل بن ابي خالد قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاصحاب فقال اللهم منزل الكتاب یا هغه ذات چې کتاب نازلونکی څه مطلب دومره لوی طاقت لري چې د کوم ځای نه کتاب نازلې یا فیصله خدای ته فیصلې نازلې مونږ خو ستا په فیصله جنګ کوو سریع الحساب دومره طاقت لري چې زر به حساب کې مونږ سره هم کافرو سره خدای شکست ورکړي ډلو لره اللهم اهزمهم وزلزلهم خپې وخوایه وه خپې وجلقوه یعنی زړه کې ورته رعب پیدا کړه دې سره خپې وړقېږي اوس خلک تښتي شابه وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من الغزو والحج والعمره بس دا الفاظ د خندق د واپسې وخت شنوار دی به وي ها يبدا فيكبر اول به درې ځلې وي الله اکبر الله اکبر الله اکبر شابه ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد بالکل الله د توحید تکبیر ولې وایي د الله لویي چې خدای ته ډېر لوی موږ له سفر کې واپس کړو او موږ د دې عقیدې اقرار کړو بادشاه استاد موږ چې کوم ځای دوستاره بادشاه نه باردو سنا ستا د خدای موږ د بوت واپس ته راوستو او تا د الله په هر څه قادر دی عایبون واپس راتلونکي یو شابه عابدون ساجدون ربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده عایبون مونږ واپس راتلونکي استا په حکم او تایبون تا ته توبه وباسو تا ته رجوع کوو که زموږ نه څه غلطۍ په دې سفر کې شوي عابدون عبادت کوونکي او ساجدون تخصیص په عادت تعمیم سجده کوو لربنا حامدون لربنا مخکې سره هم لګولي چې وروستو سره هم حمد واو چې واپس را وصدق الله وعده دا وسره د خندق هغه الفاظ اخره کې مرګري کړل ونصر عبده ځکه د پیغمبر هر دی نه عموما سفرونه به ټول د جهاد وهزم الاحزاب وحده د مناسبت د کتاب سره شو بس امیر ولی